نو هغوی زه چې تلونو دا لوی لوی مولیان را سره وټ وټ پټي تړلي هغوی زه دی وړوکی و یو به چې طالبه دا بستره موږ سره یو څه بل به طالبه موږ سره دا بستره یو څه اورې په لارې پې دغه نخرې کولې هلته چې ورسېده نو هلته به داخلار چاته میلاوي هغه چاته میلاوېدله چې هغه به دغه و ده ټیسټ به یې ترې اخېسته نو ټیسټ یې ترې واخېسته نو دا پیپر دا و بس د سورة الحدید خلاصه وی واوروه یو لم نه ورتله ټولې ته بوټ ونیو پڼې ورته ونیوله ټولې وډاپول لاوې تختول هغې ماتې وي نو ما ورته ویل چې سورة الحدید کې الله رب العالمین په 5 طریقو باندې ترغیب ورکوي انفاق طرف یو دا ده چې الله وایي دا مال ستا نه دی تی صرف څوکیدار دویمه دا ده چې الہ العالمین وایي دا مال که نن دی که سبا دی خو ستا نه به پاتې کېږي لله میراث السماوات والارض آیت نمبر 10 کې وایي درېیمې طریقې دا ده چې که ته وایي یاره جي دا مال زما دی نو الله رب العالمین و یو کار وکړه زه خیر دی مال قرض راکا مال قرض راکا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرض راکا او قرض کې بیا ورکولی که نه پوه شوې درېیم دا دی که ته وایي یاره دا مال چې دی نو دا زما دی پوه شوې مال زما دی او ما چې کوم دی نو دغه له ساتلی دی چېرته څه سختې مختې له مې ساتلی دی بلکې دا دی چې که ته وایي چې یاره دا مال زما دی الله وایي دا خو لږ وقت دی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینه یا پنځم دا ده که ته وایي دا مال ما سختې مختې له ساتلی دی الله وی مصیبت دنه دا مال نشي لري کوله په آیت نمبر 22 کې ذکر کوي ما اصابه من مصیبه سم مصیبت هم چې رسیږي نو هغه الله لیکلی دی مال دنه نشي لري کولی نو یو ترغیب ال انفاق دا شو امنو بالله ایمان اورې په الله باندې او په پیغمبر وان پی قو لګوي مما دغنا جالکم مستغلفین فی چې ګرځولې تاسو مشران پاغي کې ته مشرې د الله تر طرف نه الله یې څوکیدار مقرر کړی یادا د ته خلیفای ستانه مخ کې د مال د بل چا وغه څوکیداری کولا لاړ اوس ته د دې څوکیدار شوي ستانه بعد به بیا د دې بل څوک څوکیدار ها پلذینا کسان چې مان راوړې منکم استاسنا وان په قومال لګولې د دې لپاره د اجر لوی و مالکم شیری پتا سبحان دی لا تؤمنون بالله چې تاسو ایمان راوړې په الله باندې او پیغمبر یدوکم را بلی تاسو لتؤمنوا بربکم د دې لپاره چې تاسو ایمان راوړې په خپل رب باندې وقد اخذ میثاقکم یقینا اغست دا پیغمبر وعده تاسو نه ان کنتم مؤمنین امام قرطبی وی ان په معنا د از دی زکه چې تاسو مؤمنان یې نو الله د نواده اغست دا هو الذی الله غزاد دین دا بل دلیل اوم دلیل الله غزا دې چې را لګي په خپل باندې آیاتونه واضحه د صد پارا لیخرجکم د دې لپاره چې وباسي تاسو من الظلمات د تیارو د بخلنا الی نور رڼا د انفاق تا دلته به ظلمات او نور د دې سو لګي ها هر صورت کې خپل مسلې نو هغه سره به خبره لګای وان الله یقینا الله بكم بتا سبحان دی رؤوف الرحیم نهایت مهربان دی ومالکم دویم وجا کتوای دا مال زما دی الله وی دا مال ستانه دی کنن دی که سبا دی خدا مال د زرغون شاده سیوا ومالکم او سشوی دی پتا سبانی ستان در باندې را پریوته دی الله تنفقوا فی سبیل الله چې تاسو نه لګوي په لار د الله کې ولله میراث السماوات والارض الله د پاره میراث د اسمانونو او د زمکو دی لا استوی منکم ندی برابر تاسو نه منغه سوق انفقا چې خرچو کی من قبل الفتح مخکې د فتح مکینا وقاتل یعنی مخکې د مکې فتح مراد ده یا غلبه د اسلام هغه مراد ده غلبه د اسلام چې مثال تور باندې الله رب العالمین ویو ها
وقاتلا او دارنګ چې کم دینو جنگي کړی یو داسې وخت دی چې ضرورت مال لګولو ته، یو داسې وخت دی چې هغه چې کم دینو ضرورت نه یو. د مکی د فتح نه مخکې د مال لګولو ته ضرورت و، د مال لګولو ته ضرورت و. ولې؟ ځکه چې مسلمانان کمزوري نو هغه وخت کې د خرچې ثواب ډیرو او وروستو د خرچې ثواب څه دی؟ هغه چې کم دی نو کم دی. یو ضرورتي یو ناضرورتي دا سیز والا استداته والا لري کړي دا شي پسور کې اوس را پاسې دلې د شي جوړې تنګ یخې اولئک دا کسان اعظم درجتان لوی دی په درجه کې من الذين دا کسان انفقوا من بعدو چې خرچه کړي دا من بعدو پښت پاتې مکینا وقاتلو جنگ کړي او کله وعد الله الحسنا د ټولو سره الله وعده کړی دا د جنت. الله پغه چې تاسو کوي خبردار دی. منزل الذي دریم وجه الله وی زه خیر دی دا مال ستاره خو یو کار وکا ماته قرض راکا. او قرض کې شیخ القرآن رحم الله و ذکر کول چې قرض متضمن للجزئین، دو جزء دی پکې، واخلا او راکا، واخلا او راکا. نو دې کې اشاره ده دیتا چې ګوره الله وی وس په مال قرض راکا خو زبدل خامخا د دې بدلا در کوم، بدلا به در کوم. الله وی مال قرض راکا. منزل الذی سوق دی هغه کس یقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکي الله لرا قرض خيستا او قرض حسن وته وي. یو خو داسې قرض کنه چې هغه قرض حسن نه یو او یو قرض حسن دی. قرض حسن څه ته وایي؟ علامه قشيري وایي اي يكون المتصدق صادق النيه. یو شرط په دې کې څه دی؟ هغه دا دی چې د نیت به برابري، د صدقې والا نیت به برابري، په صحیح نیت به ورکړي. دویم و ايبتغي بها وجه الله دون الرياء والسمع، مراد به د الله رضا وي، اوریدل ریاکاری مقصد به نه یو چې 10 روپۍ راغستې دي او د خلکو مخ کې ورکوي. صحیح ده یا دا دغه والا لسګون دی سټیټ څه شي دی سیکې والا لسګون دی کړنګ شي نو دغه ته به ورواچي د چاندي ډبی ته. صحیح ده نه نه هریا مقصد به نه یو. بل دا دریم شرط پکې دا دی ای یکون من الحلال چې سیز به حلالي ګوري حرام به نه ورکوي. څلورم دا چې الله یکون من الردی اسنه چې زیاتی شنو د جماعتي شي ردی سیز به نه ورکوي. جانما زوړ شي نو جمعات ته راوړي. صحیح ده الکه نوې ولا ولې نه راوړي. ٹھیک شو. نو ردی سیزو هغه باندې یو چې سیز بیکار شو او ستا په کار باندې ناراضی نو وسه بل ورکه. ٹھیک ده داسې بنئ. امر ته ویلو چې ګورا حضرت موسی علیہ السلام الله ته ویل یا الله ما ته د کورو خایا. الله وزما په کور سکه وای نه ما ته کورو خایا. الله وتوغو چې څه زاړو جاګه کیونو ای موسی علیہ السلام الله داستا کور دی و یو کنه وې دا څنګه کور دی ته رب العالمین ولتا چر د سوق لیدل چې ما په نوم نوې سیز ور کړي. خو نوٹ هم هغه ورکو مونږه په جیب کې هغه نوٹ ګورو چې داغه جنازه وتلی نه هغه نوٹ ورکو. صحیح ده او داسې نور طالبان ډېر وران مخلوق دی. هدي یو کور نو ودی ته چې کم دینو سنه ملاوي د وظیفه به نه ورکول نه یو ردی ولده مستو کټوي ورکو دی ویل یاره دی کې بس چلی ښا دی کې با سچلی ځکه دی کور خو تر اوسه پورې موږ له وظیفه نه درا کړی خدا اوسه چې راکې نو دی کې څه چللی ناغه طالب خيارو نو د سر له اوچا تک له وقو کوسه کې دی زما کې لراويشتا نو چې کړنګ نو ماته شو ناغه ماشومې چې کړې وې دا بيد بولو کټوي ماته کړه
دی غلط شوي و که نه دی کې سیز ته توم لا چولې وه نو ګنده سیز به نو ابیدي له ورکو بیکاره سیز ابیدي له ورکو دارنګې بل دا ده پنځم شرط پکې دا دی چې ای تصدق فی حال یعمل الحیات په داسې وخت کې به صدقه او خیرات کې چې ستا امید د ژوندي ګورې کله کله سړی د ژوند نه نا امیده شي نو وایي ټول را پسې ولګوای چې مري نو وایي ټول را پسې ولګوای اوس ټول ستا دی نه نو اوس خو د بل چا شیخ د وسان اور الله مرقده به ذکر کول یو عالم وفات کېدو نو بل عالم تفوس لاله بیمار نو دا غزن کدنو ما خامه ما سلطان ټیمو نو چې دا غزن کدن شروع شو نو چې څنګه ته سا اوته له جوړه ډایرک ورپاسې د ډیوی مړه کړ وارثانو ته پولیس ابدا د سوکلا دی وخت کې هم ته درنا ضرورت ته چې سړی برابر کو هغه ول چې ترسو پورې د کې ساوا دا تیل د دبلېدل تیل د دبلېدل چې ساتي اوته نو تیل پر دی شو اوس که داخله کوئی اجازت ورکي خو ټیک ده بل بشي او کنه نو دا تیل باندې بلیږي ځکه دې کې د ټولو خلکو حق دی یارانو بس کوله وای نه کنه په هیڅ کې حق نشته لري ځکه چې دای بوله بهترین سروي په لومبۍ ورځ باندې سکه د موګین رایلک او دا ورپسې اعلان کوي چې لا ولنې ماخامې سپور نشي پوښ وکنه نو اول به دغه خیرات کو به ما خام لړمی الواوا نو دا په داسې وخت کې ورکه چې ستا امید د ژوندۍ ګوره انت صحیح او شحیح حدیث کې راځي چې ته روغ را مټمې او خد مال سره دی مینم ده بخیلمې زړه دی نه کیږي خو وری کی نو دا سبب د سره د اجر او ثواب شپږم شرط پکې دا دی چې پټه صدقه به ورکړي پټه به ورکړي او وم شرط پکې دا دی چې ور دې کلن به اثباتې نو اسنه چې سباله وي ته خو زما په ډوډو غټ شوی دا په دې زنانو کې دا لانجه ډېرې چې گاونډیانو سره احسانو کیږي نو سباله یو بل سره جګړه شي نو وي ته خو زما په ډوډو سي غټ شوی نو چې دا دی ول نو هغه ثواب دې سکه دوړه دې خبره ختمه شو اتم شرط دا دی چې کله ډیر سیزم ورکې نو دې لګ غني چې دا هم یې سم ورنه پوښتنه او منګ چې لک سیز ورکو نو بیا منګه د باچا صاحب خبره د وه انتظار کو برابر ګورو چې کله به وه راځي کنه او نه هم شرط پکې دا دی چې داوا من احب ماله محبوب مال باور کوي دې ته قرض حسن وای او لسم دا دی چې ډیر باور کوي قرطبي وای بيخي لګوا نو ور کوي نو تلک عشرتون قرض حسن کې لس شرطونه شو چې قرض حسن به دغه ښا نو پایز وای په دلته الله وې زبې سوچند بدل درکوم ګوره که زه تعالی 10 روپۍ درکما او زه تا ته ویم چې مال به یو میاش بعد 200 روپۍ راکې نو دې ته څه وای دې ته سود وای دې ته سود وای نو دا سود ناروا دی پوښوي لکه دا موبایل کې ولا نوم خوندور کړی دی وای دا اډوانس دی څه شی دی اډوانس دی در کې 1500 کټکې د نشل نه دا عقده خلک نومې بدل صحیح ده البته د الله رب العالمین سره سود کول روا دي پوه نه شي په خبره د الله سره چې سود کینو صدا الله له لګي ورکا او الله بدلا ډېرې درکې پیسې په الله به سوچند درکې نو دا سود سره روا دي سیبخه پیسې په دوچن به کې د پارا او د پارا د اجر عزت مند یوما ترل مؤمنین پاور چې تویني مؤمنان سړی مؤمنان زنانا یسانو روم چې منډه به رڼا د دی رڼا د ایمان مراد ده یا کبیر کې ما مرازی وای د صورت سره ولګوا نو رڼا د انفاق مراد ده چې د خرچه رڼا بددنه مخ کې رواني چې د الله په دین مال لګولې ده نه به مخ کې رواني او بیا ایمانیم او خی طرف ته او دی ته به ویلې شي بشراکم اليوم خوشالي د ستاسو لپاره نوځي باغونه چې به کې ولاندې دونه داغې نه ولې همیشه وې پدې کې دا لوی کامیابی یوم یقول المنافقون
فغور شوای به منافقان سړی منافقان زنانا للذین کسانو ته امنو چې مومنان دي انظرونا موږ ته انتظار وکړئ نقتبس من نورکم چې موږ راواخلو ستاسو نه رڼا د مسلمان سره به د ایمان رڼای خلک وایي کنه الله د ایمان رڼا مې سکی نصیب کی هغه دې ته وایي خان ګنه نور خو تاسو څوک لیدلې دی چې په کپن کې وسره بیټری خیدا یا یو ته بلب لګولې دی چې لکه بلب وته ولګي چې څوک آلته بیا چې کم دی نو سي هدا ترنای په خبره پوښوي خیال دې شو اوس دغه دلته کې رڼا د څه مراد ده رڼا د ایمان ده رڼا چې کم دینو د دنیا نه ځان سره چې کوم د ایمان او د قران او د سنت او د انفاق رڼا وړي ده نو چې دا مخکې ته بیټری روانه نو منافق به ورپسې شاته په تیاره کې رواني نو دلته یې سړی د شپې ګرځي هغه سره بیټری او بل پسې شاته رواني الکه ویله قراته ودرې که مطلب لګ رڼا وکړه کنه ماسوتن نمونه رواني کنه او بل کا سره بیټری ده ته لکه صبر کا ماتم لګ رڼا وکړه یا خټي دی باران شوی دی کنه نو دا منافقان به تاواز کی چې لکه د سکارو کوي چې لکه رڼا خوراته راکې مونږ ته کنه ناغي به تاسو چې دا رڼا خو مونږ ته ملاو شوی د دنیا نه دنیا نه ځان سره راوړی ده نو په دنیا کې خو مطلب مارته وي چې دای سره کپن کې څوک بیټری نګدي ان تر دې پورې چې هغه ارمال 10 روپے ارمال 20 روپے هغه بیټری مو څه څوک نګدي چې کنه هغه ځان سره پټه وړی ده درې پلس ها نو دغه چې کم دینو څه دی وس درې پلس والی څه غپ ته اوس هغه وختونه دی کنه نو دای به ته و چې واپس شي او دنیا ته لاړ شي دا رڼا موږ د ځان سره د دنیا نه راوړی دا یا دوی مطلب دا دی چې موږ دغه مخ کې ځای کې رڼا ځان سره واغسته کنه پوه شو کنه چې کوم ول الله ورکړه نو دای چې اخوا مخ کې جو بس دای مس کې به دیوال راشي نو دی په تیاره کې پاتې شي منافقانو کافرو دی با پرنا کې روان شي او چې کم دینو جنت ته ورسي نقطه بسم نورکم چې موږ راواخلو درنا تاسو نه کیلو بیل شي ارجو واپس وراکم رستو یعنی دنیا ته لاړ شي یا رستو لګلاړ شي پالته میسو نورا نو طلب کړه لرا پدوري بابیناو بسور الله بابو وبواله شي پمند دای کې دروازه او دیوال بسورن دیوال له بابو چې دا غد پاره به دروازه بادینو پیر رحمه چې دننه طرف ته پدې کې مهرباني رحمتي من جنت بي او ظاهر او ښکارا طرف ته پدې کې سي عذابي ينادونهم आवाज بکې دا منافقان دي مؤمنانو ته چې لکه موږ او تاسو سره دنیا کې ملګری ها یو ځای به منځونه نه کول یو ځای به جهادونه ولې نه کول څه هغه به بالکل هم دغه سیوا وو خو لکه کنه تاسو کار نور کارم غلطو ينادونهم आवाज بکې دا منافقان دي مؤمنانو ته الم نکم معکم ایمنو تاسو سره هغه به ولینا ولکنکم پتانتم لیکن تاسو په پیتنا کې غرزول خپل ځانونه ځکه مالم د الله په دین نه لگاو وتربستم او تاسو انتظار کو د حوادثو په مؤمنانو باندې نتربص بكم الدوائر الته ویلو کنه سوره توبه کې هجه او دارنګ ورتب تم شکم کو وغرتکم الامانی او دوک کړي و تاسو امیدونو تر دې چراغه حکم د الله چې مرګ دی یا قیامت راغی او دوک کړي و تاسو په الله باندې دوکا وا شیطان پر یوم ان وذلا یخذ منکم نبا غستل شي تاسو نه پیډیتون جرمانه نن بدن پیډیو جرمانه نه غستل شي او نه دا کسانو چې کافران دي زه تاسو ور دي یم مولاکم دا ور تاسو سره لایق دی وبئس المصير او بزید ورتو دي علم یانی للذین ای وخت نه دی راغلی کسانو لا امنو چې مؤمنان دي ان تخشا قلوبهم دا چې عاجزي وکي زلونه د دی ذکر د الله ته و ما نزل او هغه چې راغلي دي د حق نه ولا يكونوا كالذين ندي کې په شان دا کسانو چې ورته شوی د کتاب مخکې پتوال علیهم الحمد وګدا شو په دی باندې زمانہ سخت زلونه د دی او زیات د دی نه فاسقان دي اتم دلیل پوهه شي الله چې تازه کې زمکا بستو چوالینا قد بينا لكم الآيات یقینا بیانو تاسو آیاتنا لعلکم تعقلون دیر پارا چې تاسو پوه شئ صفات د مؤمنانو ان المصدقین یقینا صدقه کون کې سړی او صدقه کون کې زنانا واقرض الله قرض ورکون کې الله لرا قرض خيستا
یضاعف لهم دوچن بکلی شي د دوی لپاره او د دې لپاره د اجر عزتمند بشارت کسان چې ایمان راوړی په الله او پیغمبرانو دا کسان هم صدیقون دي د رښتینی په دعوه د ایمان کې وشهدا او شهیدان چې دي عند ربهم په خوا د رب کې وي د دې لپاره به اجر او رڼایي کسان چې کوپر کړه دروژن کړه اتونه زمونږه دا کسان دي جهنميان علمو سلورم وجه چې د دې وخت ډېر لګ دی نو وی لګوا باغ د ګلو بسمسوري مونږ بنئیو د بلبلو به شوري مونږ بنئیو وی لګ وخت دی وی لګوا علمو په شي انما الحیات الدنیا یقینا ژوند د دنیا چې دی لایبون لبی دی د ماشومانو ولاو نو تماشې دی د ځوانانو وزینتون او ډول ډال له پشان د ډول ډال زنانو منګ مخ کې ویلو چې ګورا هلبه ورته ویلې ماشوم مهنت وکي سیس جوړ کی او بیا چې روان شي جو درشي لته ورکی تماشې د ځوانانو دی ځوان چې ځواني تورسي نو کله وګیره کې یو سټایل جوړ کی او کله بل شان او کله یو شان او کله بل شان کله به د سر نه یو شی جوړ کی او کله به بل شي کله به په یو طرف دا چونډې واړی او کله به په بل طرف چې په کم طرف باندې بخخ کارم بوتل شه صحیح را خدای یو څو ورځې بیا وروسته د وسې نه بیا په مچان بنګیږي غریب د ځان بیا مچان هم نشي شړلی وزینتون ډول ډال له په شان د ډول ډال د چا د زنانو دا مخلوق په ډول ډال ډېرې مینې دي با دې ته میک اپ سیټ چې پروتي خبرابر او سرخی پاوډر او دارنګ چې کم دینو نور قصې قطاری دا ټول سيزونه دا په دې سیس باندې مړی دي پوښوي خدام یو څو ورځي بیا وې د وسم پیس واش خا او دا نوک پالش نه خون پالش ناروا دي کنه نه خون پالش دي ناروا دي ځکه او د سره نکی او دارنګ او چاغو په کې لاغه غر شادو په شان غټ غټ نګونه پریخي کاغه دی لاولې دل الله دې خیر کی صحیح راکنه ته به یره بری تکیږي چې خدای اسنه کده د دین اولګه د مجو چړی دي دا او جنکوم پریخي ولکان اوس خو بس سم کېر یو لانجه خو نه ده کوم لانجه هغه مصیبت ده چې الته کې جنکو دغه نکونه نو ولکانم غټ غټ نکان پرې خودل د ګن نډکی او بل طرف ته بیا چې کم دینو جنکوم په سر کې ریبان کې خود نو لکم کې خود اوس هغه په سر کې ریبانی خود خدای دې خیر کینو چې لانور بخواله سره راځي لاندې او دغه لاندې او تانګي جو دیم دغه لاندې او تانګي دیم چې ښکارو پکې نو خبرې کنه پوه شئ کنه دوی چې ښکارو پکې نو خبر یار سړی وای کنه هغه لکان دی کو هغه جنکی دي نو وزینتون ډول ډاله خدا یو څو ورځې بس بیا د وسه نه بیا یاره د وسه نشته دی پوښوي او د کور کارونه دی او بچی دی او کسی قطارې دی نو بیا وای وسمو نشته وتفاخر بینکم او فخر دی په یو بل باندې په خپل منځ کې کا تفاخر دهقان په شان د فخر د زمیدار زمیدار دی یو ما پټي دومره ګوړه وکړه بل وای زما دې دومره وکړه خدا وجدا کلک سیزنی پوښوي به خبره ختمه یو وتکاسر فی الاموال والاولاد زیاتواله دې په یو بل باندې په مالونو اولاد کې کتکاسر الاقران پشان د زیاتوالی د ملګرو یو ملګری لګ ما سره بټو کې ډېری پیسې دي بل وای ما سره دي بل وای ما سره مال ډېر دي والله وای دا یو سورزي استختم شي کا مسلې غیسین مثال پشان د چا دی د باران دی اجبل کو پارا چې خوان ور کی زمیدار تا نبات هوشین کېلا کو پار په لغوي معنی باندې زمیدار تا وای ها چې کافر دین پټي نو زمیدار دانا پټي نو په دغه معنی باندې تسوي کفار وای دلته د کفار نه مراد څه دی زمیدار دی اسنه مولا سے منبر ته خته ویل خلکو زمیدار ته الله په قران کې کافر ویلي دي نو خلک زمیدار ټول جرا غون شي په وجه الله د بادي سلام دومره والو چې کنه نو دا کفار خو په دغه معنا ورته وای ښا او بیا وګرځي پتر او ته بوین دي راموس پران تک زیړ او بیا شي وچما تو زرا زرا نو لګ وقتی دغه سه فصل دی غریب او مالدار
هغه دې ته چې کم دی نو په انتظار دی پوه شوې نو لږ ورځې شیني بیا وچمات شي او دل شي خبره ختمه شي دقسې الله وایي د دنیا مثال دی د دې وجې نه حضرت علی رضی الله عنه فرمایل وایي دنیا باندې مه دوکه کېږه ځکه دنیا خو ګوره صرف شپږ څیزونه دي ډېر نه دي څو دي شپږ مأکول و مشروب و ملبوس و مشموم و مرکوب و منکوح صحیح ده و انما الدنیا ستة اشیاء دنیا شپږ څیزونه ډېر نه دي ښه تبلیغیانو شپږ نمبرې دي انما الدنیا ستة اشیاء شپږ څیزونه دي مأکول و مشروب خوراک دی اسکاک دی خوراک دی بس خوراک دی او دارنګ اسکاک دی و ملبوسون او جامه د لباس دی و مشمومون او بوی کول دی بس اتر دی بوی کله اوس دله بابا درکړه کنه بس ختم شو خبره و مرکوبون او سورلی ده او ومنکوهون او منکوه ده بس د دې شپږو څیزونو نه وایي تمامه دنیا جوړه ده نور پکې سم نشته صحیح ده همدارنګې او بیا فرمایي چې ګوره خوراک دی خو په ټولو کې بهترین خوراک څه شی دی شهد دی او وایي دا څه شی دی دا خو د مچۍ لاړې دي څه بهترین شی خو نه دی دا د مچۍ څه دي لاړې دي هر څه چې دي د مچۍ یا ګل دی یا څه دي لاړې دي لکه دا کې بیا ځان له مسله ده چې آیا مچۍ په کم طرف باندې شهد خروج د شهدو کوي صحیح ده او دا ډېره حیاناکه ده د دیو چې کم سړی تیر شوی دی نو هغه په د شیشې په بوتل کې بنده کړه چېرې زه ګورم چې دا په کم طرف شهد ولي نو هغې لاول ځان ته هغه بوتل خړ را خړ کړ نو بیا یې شهد ویشتل هغه ته پته ونه لګي او بیا فرمایل چې ګوره بهترین سکل په دنیا کې څه دي هغه اوبه دي په ټوله کې بهترین د سکلو شی څه دي اوبه دي او په دا خو غوامس کې او بیزیمس کې او تیمس کې میخستانه ډېرې سکي غواستانه ډېرې سکي نو ټول خلک پکې شریک دی ښه او بیا فرمایي چې بهترینه خوشبویي په دنیا کې څه د هغه مشک دي څه شی دی مشک او هغه هم څه دومره قیمتي څیز نه دی وایي هغه هم چې کم دی نو دم الغزالي د اوسۍ وینه ده د اوسۍ څه ده وینه ده دې نوم کې د هغې وینه ده ښه نوم وله زر زر تړي چې کله یې ولي ټیک شو او بیا فرمایي چې سورلي ده که نه نو بهترینه سورلي په هغه زمانه کې څه وه اسو اسو او دا خو موږ څه خصیز نه دی خلک پې وجلی شي جنګونه به پې خلکو نه کول څه او اوس بهترینه سورلي څه ده اکسلای ده او جیلای ده او پراډو ده پوهېږي که نه نو په دې خو خلک نه مري که نه اسټډنټ وکړي جو ټول مړ شي غونډه کورنۍ پکې ناستی ایسته چکني شي ټیک شو او هر چې منکوهه ده نو وایي په هو النساء اخو څوک دي دغه لانجمار مخلوق دی او بیا فرمایي په هوا مبالون پی مټول وبال دی نو څوک داسې قیمتي څیز پکې نشته په دنیا کې ملبوس لباس ملبوس مشموم مرکوب سوارلی شو ده ملبوس چې کوم دی نو ریخم دی ریخم پوه شوې که نه او هغه څه شی دی هغه د چینجي پروګرام دی پوهېږي که نه نو هغه هم څه دومره بهترینه څیز نه دی په آخرت کې عذاب سخت دی ومغفرة من الله بخشش د الله له طرف نه رضامندي او نه دی ژوند د دنیا مګر سامان د دوکې دی سابقو وړاندې والی وکړئ الی مغفرتین اسبابو د بخښنې ته د رب ستاسو نه او باغونه باغ چې پلنوالی د هغې په شان د پلنوالي د اسمان او د ځمکې دی دومره به د ځمکې او د اسمان عمره به صحیح پلنوالی او عموما اوږدوالی صحیح د پلنوالي نه غټي نو اوږدوالی به لا یعلمه الا الله به الله ته پته ښه
او اسمان او ځمکه ذکر کړل چې ما او تا ته په دنیا کې غټ شي ښکاری اسمان او ځمکه. الله والله تیار شوی دا کسانو د پاره چې ایمان راوړی په الله او پیغمبرانو. دا فضل دی د الله ورکوي چاله چې غواړي. الله دې لوی فضل والا. ته ویره جی دا مال به مې په سخته کې په کار شي. الله وی سخته چې الله لیکلی ده ناغه په مالونو سره نه د پکې. کوم مصیبت چې الله ولیکي هغه په مال سره نه کیږي. ما صاحب مصیبت نه نرسېږي سم مصیبت پس مکه کې نو تاسو نفسونو ته الا په کتابینو مگر دا په پاغه لوح محفوظ کې ده من قبل ان ابراهیم کې ده د پیدا کولو دا غینا. الله ویلا ما پیدا کړي نه خو مالک لیو. ان ذالک یقینا دا کار په الله باندې آسان دی. لیکه لا تاسو د دې لپاره چې تاسو خپانه شي علامه پغه پاته کوم چې تاسو نه پوه شوی دي. ولا تفرو مستی ونه کوي تکبر ونه کوي پغه چې تاسو له درکړي دي. یقینا الله چې محبت نه کوي کله مختالین د هر متکبر فخور فخر کوونکی سره. الذين زجر بخلا ہوتا آکسان چې بخل کوي حکم کوي خلکو ته د بخل. او ما يتولى سوچ وګرځي دا الله هو الغني الحمید بے پروا دے استایل شوی دے. دویم عیسی او دی کې مسله د قتال فی سبیل الله. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات یقینا را لګلون پیغمبران په کار معجزو وانزلنا معهم الكتاب او را لګلون موږ د دې سره کتاب. د هر پیغمبر سره بسنه سي کتاب اگراته والمیزان او تلا چې دا کتاب سو تلا. شورا کې مخکې په تفصیل وشو او وختي په سورۃ الرحمن کې تفصیل وشو. ليقوم الناس د دې لپاره چې ودرېږي خلک په انصاف باندې. وانزل الحديد سورۃ الحديد. صحیح ده کنه. نو مخ کی وی چې کتاب او میزان راغله دي وسوي کني مانی نو حدید ته ګوته کا کنه. صحیح ده کنه. کني مانی نو بیا ورپسې اوس پانی ته ګوته کا. نو دغه سمبدی کوما ما د به بیر سمنی سمبدی کوما ما والا نه دي دا به ارسمنی ښا. وانزل الحديد را لګلې د منګه اوسپنا یعنی پیدا کړې د منګه اوسپنا. او په دې کې جنگ دې سخت پایدې دې د پاره د خلکو. ولی علم الله د دې لپاره چې الله جدا کی حکمت د جهاد هغه څوک یان سروه چې مدد کوي د الله د دین او رسول او د الله د پیغمبرانو بالغیب په اخلاص سره. ان الله یقینا الله طاقت والا دې زور ور دې. ولقد ارسلنا نوحا ترغیب الى الجهاد یقینا لګلو موږ نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریتهم النبوه ګرځولم په اولاد دې کې پیغمبري او کتاب. پمنو معتدین بعض د دینا په هدایت او زیاد د دینا فاسقان دي. ثم قفینا بیا ولګمږه رسول دینا به رسولنا زمون پیغمبران او ولګمږ عیسی زوی د مریم ورکړو موږ د انجیل ګرځولې موږ پزلونو دا کسانو کې تبعوه چې د تابعداري کړي واره اپتن نرمي ورحمتن او مهرباني ورهبانیه او رهبانیت ابتدعوها چې د ځانه جوړ کړو. ما كتبنا علیهم من په نو مقرر کړي من په سم مقرر کړو الا ابتغاء رضوان الله مگر لټول د الله د رضا. وای من په دا پیری مرید نو مقرر کړي هم من په د الله رضا مقرر کړي وا خودي د اغي خیال و نسات او د ځانه پیری او مریدي اغا جوړ کړلا. رهبانیت دیتا وای چې سړی چرته په غار کې کینی او بس وای چې کم دینو زما د دنیا سره تعلق نشته دی او بس تیار ولزی ولته کته کوي. پوښ وکنه دیتا رهبانیت او پیری وته وای. صحیح ده کنه. لکه خلکو بدا کولا نبی علیہ السلام وی زمنګ په دین کې دا نشته دی چې سړی د جمعات په ګوټ کې کینه او بس عبادتونه کوي. نه نه نه. یا چې کوم الانقطاع عن المخلوق ځان د خلکو نسکی منقطع کی نو دا زمون په شریعت کې نشته. یا به مطلب دا یاد دا دی چې دا رهبانیت په موږ مقرر کړو موږ په مقرر کړو خو د رهبانیت مطلب سره ترک ذنوب ګناونه پر خودلو هغه په مقرر کړو خو د خیال ونساتلو فمارعوها دی دا غی لحاظ ونساتها قریاتها په کامل لحاظ ساتلو سره ورکمنګا کسان لا چې مؤمنان دي د دینا اجر د دی او زیاد د دینا فاسقان دي. یا ای الذین آمنو ترغیب الایمان ایمان والا ویرګی د الله نه ایمان نوړې په پیغمبر درو کی تاسو ته قبله نه دوچان د خپل رحمت نه او بغیر ساده پار رڼا تم شو نبی چې تاسو بځای پاغي باندې معافي بو کی تاسو ته
الله دې بخون کې او مهربان علی الله علم د دې لپاره چې په نشي کتاب والا الله يقدرون چې دې قادر نه لري په څه باندې د فضل د الله نه وان الفضل بيد الله یقینا فضل د الله په لاس کې دی ورکه چاله چې غواړي الله دې لوی فضل والا امتیازات د صورت دادي صورت کې ترغیب او انفاق ته بالوجوه الخمسه پنځو طریقو باندې په دې سره ممتازو دویم ذکر د دیوالو په مابین د جنت او د اور کې چې اعراف وته وای دارنګ دریم په ذکر د انزال د حدیث سره چې الله اوس پر را لګل پیدا کړل دارنګ څلورم صورت ممتازو په ذکر د بدعت د رهبانیت سره تفریو کې بیا وایو